ما د پرون سمرګري راغلی و بیګا زمونږه د جمعې په شپې ډېره لویه مجمع الحمدلله ډېر ملګري خانقاه بیګا 80-90 کسان راغلي علماو ذات ټول پنډه اسلام آباد حقانیه او پېښور عثمانیه لوی لوی حضرات ستاسو مردان نه هم مفتیان کرام تلي وو هلته شپې شبې جمعه تېروي بیا سهار ناشته وکړي راځي مولانا فضل الرحمن سے من خبره رااله ما ورته ویم مولانا فضل الرحمن سره منافق او بېمانه سړی نشي چلېدی ماشاءالله سبحان الله واشله کنه هغه سره منافق او بېمانه سړی نشي چلېدی बेशक زه شهید اسلام کانفرنس لاړکانه ته تللی وم سکر ته تللی وم دورې مانته اتفاقا 13 کال د آزادی مارچ کله و 2000 هغه دغه کې 18 اسلام آباد کې نو که تاسو لا یاد نو په دغه دینه مخکې د نواز شریف په حکومت اختتام نه مخکې په دغه اسلام آباد په دې روډونو باندې د پاکستان فحاشه ښځې ګډېدلې فحاشه خلک ګډېده او دا درو دیوال او دا فضاونه د الله ځمکه او اسمان د الله غضب ته دعوت ورکو لیکن د هغې نه بعد یو مارچ طالبانو علماو مسلمانانو ایماندارو د ملک د دور دراز علاقو نه راغلي په اسلام او په پاکستان مین خلک د کراچۍ نه واخله تر اسلام آباد پورې د ګلګت نه واخله اسلام آباد پورې د ملک یو یو ګټ نه خلک قافلې راغلي لیکن د ملک یوه پاڼه یې نه دارتا وکړي سبحان الله دو چې تاسو ته طالبان یې تاسو ته خو نشته به زمونږ خو هلته په هغې ګن کې پاتې کېږو په دومره ورځو کې 120 ورځو کې د الله هغه غضب ته د الله هغه کوم چې په انسانیت مانته د خدای مونږ مانته چې کوم خدای طرف عذاب نه راځي که نه دا د رسول الله مبارک جلاګانې دي کنی د خدای عذاب ته دعوت ته مونږ قصر نه دی پرېښی دا فضاګانې ګنده کړي دي ډانسونو مانته سندرو مانته بے حیا کارونو مانته لیکن کله چې دا علما دا صلحا دا شیوخ حدیث دا د جلاګانو فریادونو والا دا د خانقاګانو مشایخ چې کله راغله نو په هغه درنې کې کوم ځای کې چې هغې کنجرتوب شوی و هلته د الله الله ضربونه چې چا لګولي وو هغه زمونږ حضرت نه ول الله مرقده الحمدلله سبحان الله واشلی که نه نو د حضرت رحمت الله علیه د الله د ذکر هغه اوازونو سره د الله د ذکر هغه کثرت سره د هغې هغه ترانو سره هغه د غلاظت هغه ټول ډیری پاک کړه فضا یې تر تازه کړه نو راشد سومرو سے حضرت ته فرمایل چې حضرت د درنې نه بعد سکر نه ټلیفون وکړ حضرت څه بل ځای ته پروګرام ته روان و ټیم یې مخکې نه ورکړی و ویل دي زما د پلار د شهادت پروګرام دی دې کې به تاسو راځئ ځکه چې هغه د حضرت هغه مینه او مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه سره د حضرت هغه د بچو نه زیاته مینه خپل د اولاد نه زیاته مینه څوک چا سره کوي لیکن حضرت الحمدلله دمره مینه ورسره کړې ده تر مرګه پورې اخري ټلیفون باندې چې هم چا سره خبرې شوي دي هغه هم قاید جمعیت سره سبحان الله اخري دعاګانې چې چاته کړې دي هغه هم هغه ته کړې دي چې خدای دې د ده د ژوند حفاظت وکړي آمین او مولانا چې کله دا واورېدل نو موږ سره په ټلیفون خبره نشله کولی ټلیفون همت وي ما کې نو ساره کې نو چې د حضرت د وفات خبر دی واورېد نو لاړکانه ته حضرت تشریف وړه دغې ته سکر ته نو هلته خیر هغه دغې کې مجمع کې حضرت بیان دي بیا مجلس دي نو څه کالې زما پروګرام و سکر ته زمونږ لویه حلقه ده سکر کې او حضرت رحمت الله علیه خپل ژوند کې سوي زله په سکر په سرزمین ته تللی دی ځکه هلته ډېر لوی اولیاء الله پاتې شوي دي امروټ شریف دی او بیا مولانا عبید الله سندي رحمت الله علیه عبدالرحمن سندي رحمت الله علیه لوی لوی اکابر په هغې ځمکې باندې پراته دي او د انګریز خلاف یو لوی
جهاد یې کړی دی. نو مرګرو ما ته ووایي چې دا لاړکانه کې سبا پروګرام دی، تاسو را دیغلی نو سبا په لاړکانه کې پروګرام دی. نو ما ورته ویل یاره زړه خو مې کېږي چې لاړ شم. دوه ملګرو راته ووایي چې تاسو ته دعوت نشته نو تلل هلته سکیورټي داسې او داسې او هغسې. ما ورته ویل یاره موږ څه بیان دی نه ځو داسې نه واړه خلک یو موږ خادمان یو د جمعیته بھئی موږ به ځو هلته بیان د مشرانو د بزرګانو بیان به اورو. زمونږ حضرت رحمت الله علیه به وی د دین کار او خاص کر د ختم نبوت دپاره او دا خو زمونږ ټولو مشران دا فرمایي احادیثو کې چې رسول الله مبارک ملته صلی الله علیه وسلم. اوس دا مونږ موږ کړ دی مونږ د دې ګارنټي نشو ورکولی چې قبول دی او کنه دی قبول. مونږ روزي خېدي شاته روزه تیر شله لیکن چاته دا ګارنټي نشته چې قبول دی او کنه دی قبول. لیکن درود شریف دا سے عمل دی چې دا د الله مبارکه وظیفه ده او دا په اس حال کې نه دی. نو زمونږ حضرت رحمت الله علیه به فرمایل چې دوه اعمال داسې دي چې هغه الله چرته نه رد کوي، یو درود شریف لوستل او یو ختم نبوت دپاره اوچت شوی قدم. سبحان الله. دا الله نه رد کوي. سبحان الله. نو زما ذهن کې وي دقه وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب د ختم نبوت چوکیدار دی، مولانا د مدارس چوکیدار دی، مولانا د پاکستان وفادار سپاهی دی، مولانا د لویو اکابرو د مازګزارو د شيوخ حدیثو د هغو ټولو امام دی. سبحان الله. نو ما ویل یاره دې کې تلل دا خو خپل پلار نه تلل خپل د پلار هغه مشن سره ومه زما خیال دې زیاتې دی. خیر د شپې مونږ اوده شلو ملګري ششوپنج کې و سهار د مونځ نه مخکې یو ملګری راغی د حضرت صاحب نه زوړ بیت او بیا یې تجدید ما سره کړی و. حضرت تاسو ته خوب اورم وایي بیګا مې خوب وکړه چې لاړکانه کې جلسه ده حضرت جي تشریف راوړی دی او ما نه تپوس وکړه چې عتیق الرحمن کوم ځای کې دی هغه ته وایه چې راځه بس زه پوه شلم چې کار زمونږ پوره شي. سهار ملګري راغله ما ویل زه خو هر حالت کې ځو حضرت بل پروګرام به متاثره شي مې شي یو ورځ به زه نوره زیاته دلته پرېږدم خیر دې ودې شي خو دلته به ځم. خیر مونږ لاړو لاړکانه ته راشد سومرو صاحب یو تره دی هغه د حضرت خلیفه هم دی هغو ته پته ولګېدله هغو مدرسې کې هغه روټۍ او دا ملګري بیا و سټیج ته بیا ما بیان بیا وکړ سټیج باندې ورسېدلم نو بیان یې بیا راکړ. خیر حضرت قائد جمعیت سره زما ملاقات وشو چې کله ملاقات وشو نو لاس یې ما داسې راکړی و داسې نو ما ته یې فرمایل چې حضرت رحمت الله علیه ډېره مینه او ډېر محبت او زما زړه به ډاډه و او دا مې هم فرمایل چې کله به څه مسله راغله پاکستان کې خو ماشاءالله دی بې غیرت او بزغلي پکې ډېر دي نو چې کله به څه داسې مسله راغله ما به ملګري به راغله ما ته به اطلاع وکړه چې اسمبلی کې به په دې اواز اوچت کوو که سینټ کې اوچت کوو او که نه پریس کانفرنس وکړو یا احتجاجي مظاهره وکړو. وی موږ بله ما به ورته ووایي چې سهار خوشي آرام سره لږ ویده شئ سهار پاسو دغه مثال به زه پاسېدلم نو ما ته ملګري ووایي چې مولانا عزیز الرحمن صاحب په هغې باندې دغه کانفرنس کړی دی نو ما به چې هغه وکتل نو ما به حقه عنوان جوړ کړ. نو حضرت رحمت الله علیه الله د دین په هرې شعبې کې د دین په هر محاذ او په هر میدان کې الله د هغه نه کار اخیستی دی. الحمدلله. نو ما مولانا ته وویل حضرت ما ته وویل ستاسو والد صاحب به دا ډېر فرمایل چې الحمدلله زه د مور پلار د طرفه هم جمعیت یم او په خپله هم جمعیت یم. ما ورته وویل حضرت اوس پکې یو اضافه وکړئ چې زه د میا نیکه طرفه هم ما د پلار د طرفه هم په خپله هم جمعیت یم. نو ورسره دا پکې چې لږه اوس اضافه وکړئ. دا مې ورته وویل چې حضرت نه زما د پلار د اردو لالچو په خپله ورته مینتونه شوي دي
نه دا قبول کړي وزه د ختم نبوت په محاذ مانته هما د مدارس د دفاع په میدان کې هما او د جمعیت علماء اسلام په پلیټ فارم مانته هم زه ادنا کارکون او خادم یم مې حضرت ان شاء الله دغه د بچو ټول نه بدا توقع ساتي چې کوم ځای کې ستاسو دغه وی الته به مومنه توي ان شاء الله ان شاء الله. سبحان الله. من دا اوس بیان نو خیر